عبدالباسط صاحب دا د مصر قاري تیر شوی دی. یو ځل یو عالم وایي ما ترې نه تپوس وکړه چېرې تا چې تر قرآن معجزه لیدې ده؟ وایي ما ته یې وویل چې یو معجزه څه کوي، په سوونو معجزې مې د قرآن لیدلې دي. وایي ما ورته چې یو راته بیان کړه. وایي ما ته یې په هغه زمانه کې چې د مصر بادشاه جمال عبدالناصر وایي ما ته یې وویل چې دا جمال عبدالناصر یو ځل لې وروسته تللی رشیا ته ماسکو چې کوم وزیر اعظم دی نو هغه سره ناست و، هغه سره یې خبرې اترې کولې. په دې کې ورته وزیر اعظم او صدر وایي چې مړه دا مسلمانۍ او د اسلام دا خپل دین دې پرېږده، کمیونست دا سوشلیزم دا اختیار کا، نو دا خپل ټکنالوژي به زه مصر ته در منتقله کړم، ساینسي ډېره ترقي به وکړي ستا ملک. نو چې یو مسلمان ته وایي چې ته یې دا ایمان رونو پرېږده که دی بېلمازم دی خو دی په دې سوځي، ځکه ایمان غوندې نعمت الله دې زموږ نصیب کړي دی پرېښودو ته بیا څوک تیار نه. په هغه باندې دا خبره خو نه لګېده چېرې دی اوس د اسلام د حقانیت نه دی خبر. واپس مصر ته راغی، په دې کې یو 3-4 کاله تېر شو. وایي ما پسې د بادشاه له طرف نه د جمال عبدالناصر د طرف نه سوال جواب راغی چې په پلانکي تاریخ به ځم وروسته او ځان تیار که ما سره به ځې. وایي په هغې تاریخ مې ځان تیار که. وایي خو حیران په دې وم چې نور کوم اسلامي ممالک ته دی هغې ته ځي، خو هغې ځای کې چې دی کلم تقریر او بیان کوي نو د خپل بیان نه مخکې په ما تلاوت کوي. د کاپیرانو په ملک کې دی په ما څه کوي، بیا هغه خلک چې هغه الله هم نه مني هلته به دی په ما څه کوي. خیر وایي د هغه خبره مې ومنله، په هغې تاریخ مې ځان تیار کړ. د مصر نه رالم هغه ته سره وروسته ماسکو کې وزیر اعظم سره کېناست، خبرې اترې کېدې. موږ یو څو کسان مسلمانان یو، نو ټول کاپیران دي، د هغه وزیران دي، مقربین دي، په خپل هغه ناست دی د روس وزیر اعظم. وایي په دې کې عبدالباسط ړوک وایي دی ورته وایي که ستا خوښې نو دی به د قرآن حکیم لږ تلاوت وکړي. وایي هغه د روس هغه صدر په دې خبره باندې پوه نه شو، وزیر اعظم هغه له عربي ورتله نه، په دې پوه نه شو، د خو ورته خیر په هغې ژبه کې وي خو هغه په هغې پوه نه شو. وایي هغه ورته وایي چې ته څه وې؟ وایي دی ورته وایي چېرې زمونږ کوم پیغمبر دی او په هغه باندې الله کوم قرآن نازل کړی دی، نو که ستا خوښې دی به د هغې څه حصه تلاوت کړي. وایي هغه ورته وایي چې ودې کې نو. وایي ما ته دې اشاره وکړه چې تلاوت شروع کړه. وایي دغې وخت کې ماړه کې وایي چې یا الله نور کله چې زه تلاوت کوم ما ته مسلمانان ناست دي، نن خو راته هغه خلک ناست دي خو چې یو په قرآن پوهېږي هم نه په عربۍ، بل دا ده چې الله تا نه مني قرآن نه مني هغوی ته هغوی به اوري، یو څو کسان پکې مسلمانان دي. خیر وایي شروع مې وکړه. وایي د صورت طه نه مې شروع کړه. وایي 2 رکو تلاوت مې وکړه، خاموشي د ټول چپ دي. وایي چې 2 رکو مې برابر کړې او دا سر مې اوچت کړ، ټولو سرونه ښکته کړي دي. وایي چې جمال عبدالناصر ته مې وکتل، وایي د هغه د دې سترګو نه په دې مخ باندې اوښکې را روانې. عبدالباسط صاحب خشته آواز دی. وایي خو چې دې خوا مې وکتل نو د روس وزیر اعظم د سترګو نه په مخ باندې اوښکې را روانې، چې دې خوا مې د هغه یو څو وزیرانو ته وکتل د هغوی د سترګو نه په مخ باندې اوښکې را روانې. وایي خاموشي د ټول چپ دی. لږ ساعت پس جمال عبدالناصر د دغې وزیر اعظم نه تپوس کوي چې یو تپوس د نه کوم چې دا ده سوې په دې پوهېدی. وایي هغه ورته وایي چې نه. ښه نو دا تپوس د نه کوم چې دا ودې جړل ولې. وایي هغه ورته وایي چې په دې زم نه پوهېږم چې دا ما ولې وجړل، خو چې کله دې لګیا شو تا ورته وایي او ده دا تلاوت شروع کړه، تاسو ته تلاوت وایي. دی شروع کړه نو ما یو سکون محسوس کړ، ما یو خوشحالي محسوسه کړه، ما یو لذت محسوس کړ چې ټول جون کې مې چېرته داسې نه دی محسوس کړی. غیر اختیاري زما قلب کې رقت راغی، نرمي پکې راله، وړه مې نرم شو، غیر اختیاري مې د سترګو نوښ کې روانې شوې، زم نه پوهېږم چې ما ولې وجړل.